د بهاولپور د نوابانو هسټري چې کومه د هغه دا ده چې دا نواب صادق محمد خان عباسي دا اوس چې اول دا 1723 نه د 1746 پورې دا چې کوم دی نو اولنې نواب دی شو چا چې بیا چې کوم دی نو د 46 نواله دا 49 پورې بیا چې کوم دی نو لکه دلته نوابي کړې ده نو دغه اولنې نوابو ټیک شو دا چې کوم دی د 1746 نه د 1749 پورې چې کوم دی محمد نواب محمد بهاول خان عباسي اول دا چې کوم دی نو د تاسو ګورئ دا دویم نوابو دغه شانته نواب مبارک خان عباسي چې د 1749 نه 1772 پورې چې کوم دی نو دلته نوابي کړې ده نو دغه چې کوم دی نو دا دریم نواب شو بل سره او دا بل ها دا بیا نواب محمد بهاول خان عباسي دویم دی د 1772 نه د 1809 پورې چې کوم دی نو مطلب دا چې د نوابي کړې ده اینه دا صادق محمد خان بیا صادق محمد خان عباسي په دویم ځل باندې چې کوم د 1809 نه د 1825 پورې چې کوم دی نو نوابي کړې ده ها سوم دا د 1826 نه د 1852 پورې چې کوم دی نو محمد بهاول خان عباسي سوم چې کوم دی نو لکه بیا د نوابي کړې ده دا 1852 چې کوم دی نواب صادق محمد خان عباسي دا 1853 پورې چې کوم دی نو دا سوم د نوابي کړې ده هم دغه شان چې کوم دی نو نواب فتح خان دا 1853 نه د 1858 پورې چې کوم دی نو بیا د بهاولپور باندې نواب 1858 نه د 1866 پورې نواب محمد خان عباسي پنځم ته چې کوم دی نو نوابي کړې ده دا نواب صادق محمد خان عباسي 1866 1899 پورې دا چې کوم دی نو څلورم ځل باندې چې کوم دی نو دلته کې چې کوم دی نو راغلی نواب دی دا نواب محمد بهاول خان عباسي پنځم د 1899 نه د 1907 پورې د 1899 نه د 1907 پورې چې کوم د نوابي کړې ده نو اخري نواب د چې کله پاکستان جوړ شو نواب سر صادق محمد خان عباسي پنځم د 1907 نه د 1955 پورې چې کوم دی نو د نوابي کړې ده د تاسو ګورئ دا د بهاولپور اخري نواب چې کله پاکستان جوړ شو دی بیا چې کوم د پاکستان سره الحاق کړو حلیم صاحب او د سر خطاب چې ورکړل همدای هم ورکړل دا ولنې نواب د پکې نوابانو کې د پکې د سر خطاب هم چې کوم دا ملاو شوی دی د دې نو دغه نوابانو دغه د هسټري وا چې تاسو ته مونږ چې کوم دی نو خو